عربو کې یو پهلوانو چا چې به اوښ حلال کړو سرمن به کچه په ځمکه ویړه پرته نو ده به پې خپه کېښوی زه زما د خپې لاندې دا سرمن خو دې څوک ازاده کي نو لسو کسانو به هغه سرمن یو خوا بل خوا راښکا ټوکړې ټوکړې به شوه خو د ده د خپې لاندې سرمن به چا ونه خوځولی شوله دغه پهلوان راغی پیغمبر علیه السلام ته یې ویله وی ماله په کبډي راشه که ما را وپرځولې د پیغمبرۍ نوم به نه هلې چې زه پیغمبر یم او که زه دې را وپرځولم نو زه په تا ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام را میدان ته شه ګڼ صحابه کرام راغلل او پیغمبر علیه السلام ته منت او زاري کوي ته مه ورځه دا ډېره بې ادبي ده موږ به یو ته به په کبډي ورځې ته مه ورځه پیغمبر علیہ السلام ورته چیلنج یې مال راکړی تاسو له نه لکه ایمان به په تاسو راوړي که په ما په تا وایي چې ایمان په ما راوړي چیلنج مال راکوي خو زه به ورشم تاسو ولې راځئ صحابه کرام یې اخوا کړه میدان د پیغمبر علیه السلام ورغی او لږ ساعت پس پهلوان یې ښکته په ځمکه راوغورځو پیغمبر علیه السلام چې را پاڅېده نو ده پهلوان جامې وڅنډې وې دا خو مې خپه خویدلې وه ته یو ځلې بیا راشه نو جوړ بیا پیغمبر علیه السلام ورغی نو چې را خلاص یې کړ نو چې ترې را پاڅېد نو جامې وڅنډلې وایي شا مې نه ده لګېدلې ته یو ځلې بیا راشه نو په درېیم ځل پیغمبر علیه السلام ورغی نو چې را خلاص یې کړ د پاسه پرې ناست و وایي شا دې لګېدلې ویل او خپې خو دې نه دي ښویدلې ویل ښه د پاسه سړی را پورته شو نو کلمې وویله د ده نوم دی رکانا د احادیثو په کتابونو کې د ده روایت چې راشي نو دا هغه ځوان دی چې د پیغمبر علیه السلام نه په کبډي ورغلی و احادیثو کتابونو کې ورسره دا شته مولانا فضل ربی معدن صاحب په اشعارو کې به دا ویله یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسي نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړم اکدم غاړه به ایمان تا نو حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا نو اصحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورتر غاړه او په درې ځلې پهلوان را پړ ځان ته نو پهلوانو وی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته نو طاقت هم الله پورا ورکړو نو هر صفت چې الله ورکړی نو هغه صفت کامل